سره څه کېږي دې سره د بنده په حافظه کې قوت راځي په کارونو کې اسانتیا راځي شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی زه دا وظیفه کوم تاسو یې کوئ طالبانو ته به وی چې دا کوئ زه په دې وخت سره وی الله زما کار چلی وی زه په دې بوډا ځان باندې چې دا سوره حدیث وام او وظایف کوم وی سحر زه دعا وام او دعا مونږ په دې معمولات یومیه کې ورکړی هم دا ځل او انوار شمسیه کې هم شته کارډونه مو د هغې طالبانو ته خو ما ویلي دي زمونږ طالبان هم کوي خو نورو مدارسو کې الحمدلله اکثرو مدارسو کې متعلقین او بعضې طالبان هغه ډېره زیاته په اهتمام سره کوي زه خو بغیر د هغې نه سبق نشم ویلی زه خو چې هغه ونه هم ټکې سبق نشم کله عبارت دپاره طالب ته ووایم وایم ته عبارت ووایه هغه عبارت ووایي زما هغه دعا چېرته داسې وي چې په څه وجه مې هیرې چې ویلې مې ده او که نه نو بس یو درنګ غلی هغه دعا پوره کړم طالبانو ته هم هغه دعا مې نه ده ویلې او داسې هم شوي د درس منځ ته ورشم او پوهېږم زه چې هغه درس زه هغه شان نشم کولی زر مې یاد شي وایي ما دعا نه ده ویلې هغه دعا زر ووایه هغه دعا لکه مفصل له کاټ کې وګورئ هسې هم ښه ده ښه که بنده طالب نه وي او ملا نه او درس نه کوي نو هم ښه ده اللهم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم احرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما يا حافظ اعني دا بدري زلو رب زدني علما يا حافظ اعني رب زدني علما يا حافظ اعني بیا ورپسې اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وبارك وسلم دوم درې ځله ده اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وبارك وسلم اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وبارك وسلم اللهم يا معلم ابراهيم عليه السلام علمنا ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمنا ويا ملهم الملائكه الهمنا دوم درې ځله ده او معنی ته چې بنده سوچ کوي اللهم احرجنا من ظلمات الجهل اے الله مونږ وباسي د تیارو د جاهلیت نه د جهل د تیارو نه مو وباسي علم راکې معرفت راکې وافتح علينا ابواب فضلك او کلاو کې په مونږ باندې د خپل فضل دروازې ويسر علينا خزائن علمك او مونږ ته اساني کې د خپل علم خزانه را ته اساني کې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا باقي د تعالی رب ذو الجلال نشته علم زمونږ مگر هغه چې تا راله راکړ او ته علیم او حکیم ذات بیا رب اشرح لي صدري د موسی علیه السلام دعا ده یا الله کلاو کې زما سینه رب شرح صدر مې ويسر لي امري ما ته آسان کې زما کار که تعلیم یم طالبي را ته آسان کې که مولا یم مولاتوب را ته آسان کې که پیر یم د خانقاه کار را ته آسان کې که دکاندار یم هغه را ته آسان کې که چاله ځم جرګه کې هغه را ته آسان کې که کور ته ځم د کور حالات را ته آسان کې که چا سره مې معامله ده هغه معامله مې اسانه کې که چا سره مې اختلاف دی هغه اختلاف ختم کې واحلل عقدة من لساني زما د ژبې نه هغه غوټې پرانیزي د څه په وجه چې څوک زما په خبره نه پوهېږي بعضې خلکو سره علم وي ژبه یې هغه شانکار نه کوي فصاحت یې نه وي الله زما علم او فصاحت دواړه نصیب کړي یفقهوا قولي چې زه چاته خبره کوم هغه یې پرې پوه کړي موسی علیه السلام خدا دعا کوله د دې لپاره چې فرعون ته خبره کوم چې هغه پرې پوه واجعل لي وزیرا من اهلي ما له زما د خاندان نه مشیر راکړي بې مشیره مې مه کړي بیا ورپسې ربي زدني علما دا د قرآن مجید د آیت هغه دعا ده اے الله سیوا کې زما علم یا حافظ اعني امدادو کې ما سره بیا اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وبارك وسلم اے الله منور کې زړه زما اللهم نور بالعلم قلبي په علم باندې زما زړه منور کې واستعمل بطاعتك بدني الله اکبر دې ته غوږ کېږدئ واستعمل بطاعتك بدني استعمال کې په طاعت خپل کې زما دا بدن ټول په طاعت خپل کې استعمال کې الله څومره لویه سعادت مندي ده وجود الله راکړی دی صحت یې راکړی دی روغ صحت یې راکړی دی ښکلی جسم یې راکړی دی ښکلي اعضا یې راکړي دي پوره ای الله اوس دا په خپل دین کې استعمال کې اوس لکه موږ دلته ناست دا الله رب العزت زمونږ اوقات او زمونږ حالات او زمونږ جسم وجود
هغه دې وخت سره الله رب العزت د دین په کار کې په ماحول د دین کې الحمدلله استعمال کې راوست واستعمل بطاعتك بدني وبارك وسلم برکت راکې سلامتیا راکې دا دعاګانې نو دې سره څه کېږي دې سره د بنده په حافظه کې قوت راځي په کارونو کې اسانتیا راځي او ما مخکې هم ویلي تاسو ته صلات حاجت کوئ ورپسې استخارې دعا کوئ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام العيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير ثم بارك لي فيه حيث كان ثم بارك لي فيه دا دعا د استخارې ده خدا دعا لږه اوږده ده نو یو دعا دا کوئ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا وایي د مونځ نه علاوه نو الله رب العزت به درله په ټوله رس کې د خیر کارونو توفیق درکوي د شر نه مو بچ ساتي انشاءالله